ښځه له دغه هغه ناست ومه یو دوه کړۍ صرف و ډېر ټایم نه هلو چې لغوندې ویښ شئ که نه حاجي صاحب وایي به راسره ښه په چغه ښه ډېر په شوق او ذوق وایئ محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نو دیارلس کال تبلیغ وکړو حضرت د مکې ښار کې نو وګرځېدو ډېر په هر یو چم په هر بازار کې نو دا به یې وایل چې راځئ ومنئ بس یو الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ډېر په شوق او ذوق وایئ محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله او قدر دو دوستان وی هر وخت در رب رحیم سره نو وګورئ احسان د الله اور کی ابراهیم سره نو وایي یخ سالم شاشا بزر کړه خلیل الله لا اله الا الله لا اله الا الله ډېر په شوق او ذوق وایئ محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله جزاکم الله دغه شان دی ویښ شئ دې سره بل چې کوم دوستان داسې په دغه کې وي دا موقع ډېرې کمې راځي دویمه خبر دا ده زه د جومات کې م هغې خلکو له وامه چې تاسو ځان له خدای پاک له یو جواب جوړ کئ یو جواب دا دی چې لکه خدای پاک به تپوس کوي چې تا زما د دین دپاره څه قرباني کړي او څه دي کړي نو ځان له داسې یو جواب جوړول غواړي چې بی بالفرض داسې یو پروګرام ما خو پای کې ناسته کړې ده داسې د دین یو مقابله راغلې وه هغې کې ما ناسته کړې وه د دین دپاره داسې یو کار کېدو ما په هغې کې دا کړي دي نو یو جواب خو به الله پاک له جوړول غواړي که نه نو غرض مې دا دی چې دا مې یو موقع ده دې موقع کې کېناستل غواړي دې له راتلل غواړي دې مجلس له چې دا چې به الله پاک ستا کلام ویلې کېدو داسې ستا یو ذکر مجلس و هغې کې مونږ ناسته کړې ده نو الله پاک کېدی شي په دې باندې مونږ وبخي هغه ډېر ګناهونه راته پرېږدي ومه بخي نو ځان له یو جواب جوړ کړئ چې کوم حضرات داسې کورونو کې دي ګورئ دا خوبونه مونږ ټول عمر کوو دې کور کې دا ناستې مونږ ټول عمر کوو خوراکونه مونږ ټول عمر کوو که نه کالو سر چې کوم دی سړی لګیی خو دا شی چې کوم دی نو دا کله کله وي دغه جومات به وي دغه ستنې به وي تاسو ګورئ په دې جومات کې زموږ په دیداش کې څومره خلک د ستاسو د دې محلې هغه زبردست مشران چې هغه نوم سړی اخلي نو سړي باندې دغه راځي داسې درنې هستۍ هغه لاړلې دا دیوالونه چې کوم دی نو شته دی دغه چتونه چې کوم دی شته دی دا ځمکه موجوده ده دا هر څه به وي خو ما تا به نه یو دا مجلس به چې کوم دی نو نی دا خوندور مجلس به بیا موږ ته پته نه لګي چې راځي او که نه راځي یو کال چې بیا راځي چې په دې کې به څومره خلک مړي څومره خلک بني چاله به څه تقاضه وي چاله څه دا الله پاک موږ له ډېره ښکلې موقع راوستې ده نو د دې نه فایده اخیستل غواړي او کور ته خو موږ ټول عمر ځو هر وخت کور کې ناستې بالکل چې د کور ته تلو دغه ونه کوي ګوره دا یاد ساتئ کښېنئ ښه په غور سره د الله کلام دی واورئ ښه په او وي زړه کې د سړي دغه راځي ګوره چې خوږ اواز سره تلاوت کېږي که نه د سړي زړه بالکل را لړېږي د هغه ځای نه اوس